الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زما عزتمندو د روزې مبارک ورځې دي. څومره عبادت چې په دې کې وکړل شي نو دومره به د الله سره د تعلق رڼا دا زیاتېږي، ځکه چې دا روژه دا د نیکو اعمالو سیزن دی او په دې کې خوش قسمت انسان دغه دی چې دې په الله باندې ځان وبخي، الله ته فریاد کوي او الله ته متوجه وي. اوس د دې متوجه کېدو لپاره چې د انسان تعلق د الله سره ډېر زیات جوړ شي نو د هغې لپاره الله رب العزت د اعتکاف ترتیب هم په دې میاشته کې الله ورته برابر کړی دی چې دا انسان مکمل توجه د الله طرف ته د الله سره پیدا شي. نو یو څو ورځې پس د اعتکاف حکم به متوجه کېږي مسلمانانو ته په دې روژه کې، او د اعتکاف کې انسان په جماعت کې ناست وي او د ټول فکر او د توجه عبادت طرف ته وي او د الله سره تعلق ولا وي. نو څومره چې دې پکې عبادت کوي او څومره دې تلاوت ذکر اذکار کوي نو دومره به دې د الله سره د تعلق رڼا پیدا کېږي. د اعتکاف درې قسمونه دي. یو اعتکاف واجب دی، یو اعتکاف سنت دی او یو اعتکاف نفل دی. اعتکاف واجب دی ته ویل کېږي یو سړی چې نظر ومني، یو کس دا خبره وکړي کچرې پلان کې کار مې وشو نو زه به دومره اعتکاف کوم، نو چې کله دی دا اعتکاف سټم کې دی کوي که روژه وي او که غیر روژه وي. که روژه وي نو روژې خو اسیم نیسي او که غیر روژه وي نو اعتکاف کې کینی نو یو ورځ دوه وي درې وي څلور ورځې نیت کړی وي نو دی به ورسره روژه نیسي. اعتکاف بغیر چې کوم نظر والا اعتکاف دی دا بغیر د روژو نه نه کېږي. او دغه شانتې سنت اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی مبارک با ترتیب داو چې د میاشتې اخیری لس ورځو کې با
آقا صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته پکې ناستې دو دې د سنت اعتکاف ویل کی او یو د نفل اعتکاف یو سړی جمعه تراغه او د دانیتو کو چې سو پرې په دې جمعه کې زناستو او ایثار زما د اعتکاف نیت ده نو د تسمې لريږي د اعتکاف مکمل اجر او ثواب ورته ملاويږي پدې کې د علماو اختلاف هم دی چې اعتکاف ټول نکم موده څومره ده نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کم از کم مکمل یو ورځ او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دا په یو لک سات باندې کې هغه 15 منټه 2 منټه او 10 منټه او نیمه غنټه په دې باندې دا قولم داغي مطابق شته چې بس څومره وخت کې ناشتي شي او د اعتکاف نیت دی او په دې باندې فتوا هم ده د امام محمد رحمۃ اللہ په دې قول باندې او د اعتکاف ډیر اجرونه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سره دا سنت اعتکاف وکي د اخیری لس ورځې د روزې دا اعتکاف وکي د چې کله د لس ورځې پوره کې او د روزې د اعتکاف نه نو د دومره اجر ملاويږي لکه 2 حجونه او 2 عمرې دوی سنت اعتکاف باندې څومره اجر ملاويږي لکه 2 حجونه او 2 عمرې وکي او الله رب العزت دا قبول کړي او د لږ وخت اعتکاف یو کس راغی د ماخام منستراغه او ماخام منځ جمعات کې وکړو او به خبرې چا سره اون کې د اعتکاف په نیت باندې جمعات کې ایثار تر ماسوتن منځ پورې او چا سره بالکل خبرې ترې اون کې او قران تلاوت کوي ذکر اسکار کوي او ماسوتن منځ کو کله کور ته روانيږي نو دا آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي عدت الله رب العزت تدې په برکت سره په جنت کې یو خپل بنگله جوړي په جنت کې یو خپل بنگلا جوړي نو زما عزتمند اعتکاف ډیر ثواب لري او ډیر اجرونه لري ټول نغټه فائدہ خو اعتکاف کې دا ده چې انسان د ګناهونو نه محفوظ وي او د تعلق د الله سره وي د سړي د پاره غرض د اعتکاف ټول نه اول مکه مکرمه ده او دویم نمبر کې مدینه منوره ده چې په مدینه منوره کې اعتکاف وکړي او دریم نمبر کې بیت المقدس کې چې کوم ده د اعتکاف وکړي دریم نمبر او سلورم نمبر کې د درې وړو ځایونو ته نشیتلې نو د پکار دي چې جامع مسجد کې اعتکاف وکړي چې په کوم جمعات کې 15 وخت مونږ کېږي د جمعې مونږ کېږي باغې کې اعتکاف وکړي التم نشیتلې نو بیا د خپل محله په مسجد کې چې کوم دی کېږي او الته د اعتکاف وکړي امام صاحب رحمت الله دام فرمایي چې اعتکاف سړی هغه ځکه کېږي چې کوم ځکه 15 وخت مونږ کېږي د جمع سره او نور ائمه فرمایي چې نه لکه امام یوسف رحمت الله امام محمد رحمت الله چې نه بس صرف چې جمعه توي کومونس کېږي او غلګي او اعتکاف پکې د کولش او د زنانو د لپاره هو اعتکاف ډیر آسان دی چې کوم ځکه بعضی کورونو کې ستخت جوړ شوی وي د مونږ د لپاره نو په هغه ځای کې زنانه مونږونه کوي نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه ځای کې زنانه کینې او اعتکاف وکړي او کچره دا سيزه په کورونو کې نه وي نو بیا د کور کې خپل کمره کې دا سيو ګټ پیدا کی او کپڑے دې تو کی او په هغه ځای کې کېني او اعتکاف ته شروع کی د زنانو د لپاره خو اعتکاف آسان دی په کور کې یو ګټ کې دیم کېني او د کور کارونه مطلب زنانو ته دا کارو کوي هغه ځای نه دی اوزینا بغیر د حاجت نه
نو دې ته مکمل د اعتکاف ثواب ملاويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابن عباس رضی الله عنه نا روایت ته چې کوم معتکف یعنی اعتکاف کوونکې داغي باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد او فرمایا چې داغه د ګناهونو نه محفوظ اوسي. معتکف سره د ګناهونو نه محفوظ اوسي او داغه د لپاره دومره نیکی لیکل کېږي لکه څومره د کوونکې د لپاره لکه څومره د کوونکې د لپاره. ګورځ کله سره اعتکاف کې کینی نو د جمعات نه بار نشي وته جنازې ته نشي تللی نو یو ځکه جنازه ده او جنازې ته خلق لاړو نو د معتکف ته چې د اعتکاف ته ناست جنازې ته نشي تللی نو د جنازې کم اجر او ثواب دی دا مکمل د تملاويږي. په محله کې څوک بیمار دی بیمار پرسه ته نور خلق روان دي او دی خو د مسجد کې د اعتکاف د وجنه د بیمار پرسه ته نشي تللی نو الله رب العزت دته د بیمار پرسه مکمل اجر په عمل نامه کې لیکي. دغه شانتي نور څومره نیکی دي د خیر کارونه دي نور خلک کوي او د اعتکاف د وجنه د نیکی نشي کوله نو الله رب العزت ورته د نیکی په عمل نامه کې ورته لیکي او اعتکاف ډیر اجر دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمای یو ځل مسجد کې معتکف وو یو سړی ورته راغی او ورته مخې ته کېناست. ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي چې څنګه چوپچاپ کېناستې وایه څه حاجت دی نو ورته وایي چې حاجت مې دا دی چې زه ډېر غریب یم مسکین یم فقیر یم او د پلان کې را باندې پیسې دي د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک ته اشاره وکړه چې د دې صاحب په دې باندې مې قسم وي چې زما وس نشته چې زه دغه پیسې ورته څه وکړم پوره کوم دا حق د تاواله نو بیا دا ورته وفرمایي چې ته کدا غواړې چې ستا سفارش زه وکړم دې سړي ته ورشه هغه ته ټیک د حضرت دا خسته خبره نو چې کله ابن عباس رضی الله عنه د اعتکاف نه راوته او ورتلو نو د کس ورته چې حضرت تاسو نه اعتکاف هیر دی کوله علما فرمایي چې د اعتکاف د نفلی اعتکاف چې مات شي دوباره بیا کولای کیږي نو دا ورته چې نه معنی اعتکاف هیر نه دی خو د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک ته اشاره او فرمایي چې ډېر زمانه نه تیر شوی ایما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی په جړاش ابن عباس رضی الله د پیغمبر علیه السلام ترزوی وی فرمایي چې هر کډه مې نه ده بلکې د قبر صاحب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی او لا زیاته زمانه نه تیر شوی د دې لفظ په ویلو سره د ابن عباس رضی الله عنه دستر گناوخ کی روان شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې څوک د خپل ورور په حاجت کې اوزي او وګرځي او کوشش کوي نو د هغه د پاره د لسو کالو د اعتکاف ثواب دی. د سو کالو اعتکاف او د یو ورځ اعتکاف ثواب په دې حدیث مبارک کې فرمایي چې درې خندق انسان د جهنم نه لری کیږي د یو ورځ د اعتکاف ثواب څومره لری کیږي جهنم نه درې خندق او د یو خندق فاصله څومره ده لکه د زمکه د 9 اسمانه پورې دا دومره د زمکه نه تر اسمانه پورې دا یو خندق فاصله ده نو چې درې خندق ورته حساب کې د یو ورځ په حساب سره او بیا د لسو کالو حساب ورته ولګي نو څومره اجر او ثواب دا په څه باندې چې د یو انسان یو حاجت ته پوره دې حدیث کې خدا پته لګي چې انسان ته د اعتکاف نه د یو انسان حاجت پوره کول دا ډېر لوی اجر او ثواب او موږ څه کوو زما حاجت دې پوره شو دا بل دې خدای کور راکړي
دا سیده کنه د رښتیا وای زموږ معاشره اکثر په دې باندې چې کوم د تباہ او برباد هر سړی وای چې زه د خشم خدا بل د خره بس خیر وکړي نو دی وجه زما عزتمندو یو څو ورځې پس د اعتکاف عمل را روان دی دا الله رب العزت سره د تعلق د بهترینی طریقې سره د جوړېدو لپاره دا یو عمل سړی په جمعات کې ناست او بل چټیان دي د سکول او د کالج او د چا کاروبارونه بند زه خو یې چې اعتکاف کې مونږ تاسو نیت کوشش وکړو دا بوډاګان ګوره خامخا کېنه بوډاګان خامخا کېنه ځکه چې کور کې دې شي جګړې مو کوي دا الله سورې وسو کوي دې جګړو نو بیغمش نو کېنه د الله رب العزت عبادت به کوي او ټول نغټه خبره ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې سنت باندې به عمل وکړي خبره پوي نو ان شاء الله دې د پر خو د ټولو مرګرو اراده شته کنه ان شاء الله هر مرګره کوشش وکړو چې په دې اعتکاف کې خپل حسوال وکینو ان شاء الله زنانم کوشش وکړي په کورونو کې کین الله رب العزت عمل کول توفیق را نصیب الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه